بسم الله الرحمن الرحیم. زما نام اعظم خان مسعود، فاؤنډر لیډر قبایل عوامي پارټي ساوث وزیرستان نه بیلانګ کوم. 2020 نه موږ خپل د یو سیاسي پارټۍ قبایل عوامي پارټي بنیاد ایښی دی په قبایلي سیمه 27280 مربع کیلومتر علاقه او د یو فک مردم شمارۍ مطابق د 50 لک او د اوریجنل مردم شمارۍ مطابق د 1.5 کروڑ قبایلي عوام نمایندګي کوو. د 14 اګست په حواله سره خو به زه دا ووایم چې زمونږ په قبایلي سیمه کې ډیرو خلکو بله ورځ راسه د یو هفتې راسه پوسټونه شروع کړي دي په سوشل میډیا باندې چې د مونږ سره د سټیټ د طرف نه زیاتې کېږي، زمونږ سره د حکمرانانو د طرف نه زیاتې کېږي، د ادارو د طرف نه زیاتې کېږي. مونږ به 14 اګست نه لمانځو بلکې مونږ به دا ورځ به طور بلیک ډے مناوو. هغې ته پرونه ما پیغام ورکړی دی او نن هم زه پیغام ورکوم چې زمونږ سره که څه نمونه ظلم زیاتی شوی دی، زمونږ حقوق پامال شوي دي یا زمونږ رسم رواج روایات پامال شوي دي، دا پاکستان نه دی کړي. دا په پاکستان باندې چې کوم خلک قابض دی، کوم حکمرانان دي یا کوم جرنیلان دي، هغې به کړی وي نو د هغې خلکو سزا پاکستان ته ورکول، د خپل ملک ته ورکول، د خپل ملک ازادۍ ته ورکول، د قوم ازادۍ ته ورکول دا بالکل عقلمندي نه ده. دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې یو ښځه چې په کور کې د خاوند سره یا د سخر خواښې سره ناراض شي یا د هغې سره جنګ جګړه وکړي نو هغه راپاسي په خپلو بچو باندې هغه کسر وباسي، خپل بچي رټینګ کړي، هغه ډبوي. دې به داسې مثال وي. نو زه دا وایم چې موږ ته ټولو پاکستانیانو ته او سپیشلی زموږ قبایلي سیمه چې کوم ځوانان دي مشران دي، زه وایم چې په بھرپور انداز باندې موږ ته دا یوم ازادي مناول پکار دي. هغې وجه دا ده چې په ټول پاکستان کې د پاکستان چې څومره هم عوام دي که قرباني چا ورکړې ده، چا بارډرې سنبال کړي دي، په بارډرو باندې چا جنګ کړی دی، چا په ځان پورې بمونه تړلي دي، ایون که د 1965 او د 71 جنګونه وګورې نو په عوامي سطح باندې که څوک د فوج سره شانه بشانه په بارډرو باندې لړاو شوی دی هغه قبایلي قوم دی. او قائد اعظم محمد علي جناح هم دا ویلي دي چې که قبایل زما سره نه وی نو د پاکستان ازادي به زما دپاره یو مشکل عمل و. مونږ دا وایو چې که چېرته کې زمونږ قربانیانې هم وي، تر اوسه پورې مونږ قربانیانې ورکوو، بیا مونږ یو داسې کمکل کار ولې کوو چې مونږ خپله ازادي، زمونږ د اسلام ازادي، زمونږ د مسلمانانو چې کوم رین سین و زمونږ طور طریقې وي د هغې د ازادۍ ورځ ته مونږ په داسې نظر ولې ګورو چې دا د ازادۍ ورځ نه ده، دا بلیک ډے ده.